بهرحال ډېر سعی کوشش وکړو خو یې نه موندو. الله تعالی ورته په خوب کې هغه ځای وښوده چې دغه دوه بوتانو په منځ کې دا چې کوم دی دا زمزم کوهی ځای دی او د ځان سره خپل زوی حارث دا واخیستو او هغه ځای باندې شروع کړه. بیا خلک راغله او د هغه مخالفت یې وکړو دا موږ ته جومات ورانې او بیت الله خو مشترکه ځای دی دا زموږ د عبادت ځای دی دلته کوهی څه کوي. بهرحال هغه د رب نه دعا وغوښته کعبې مبارک سره خپله سینه ولګوله او الله نه دعا وکړه یا الله زه په دې باندې قایل یم چې تا ما ته په خوب کې ځای راښودلی دی او دا زه ستا عبادت کوم که ما څوک تنګې او ستا به عبادت کې راته څوک رکاوټ جوړېږي الله مرض باندې مبتلا کړي. او خلکو ته اعلان وکړو خلکو د اخرې واورېدې خلک دې غلي شو. نو بس د کار شروع کړو خو چا ورسره امداد نه کوو دا زوی ورسره لګیا دی چې دوه درې ګزې پوټه یې ښکته کړو نو هغه زیورات او خزانې پکې راښکاره شو. بیا ورته خلک وایي چې مونږ درسه امداد کوو ته وایي نه اوس به راسه امداد نه کوو. بهرحال درې څلور سوه ګزې ښکته کړو خوږې اوبه راوختې او په هغه باندې بیا ارټ او بوقه وغیره ولګوله او سبیلونه ورته جوړ کړه. اختیار یې د ده په لاس کې و خلکو ته یې اوبه به وړې په کوی باندې به قبضه نه کوې او په خپله به یې اوبه راایستې د ده خاندان بچو او ده په خپله باندې هغه سبیلونو کې به یې اچولې او خلکو به اوبه څښنې وړلې وې. الله تعالی بې دا احسان وکړو. دې وخت کې دا د یو نظر منلی و د عبدالمطلب چې کماله الله تعالی لس زامن راکړه او دا زمزم کوهی چې کوم دی د دې کې زه کامیاب شوم ما بیا موندو نو زه به یو زوی د الله تعالی په نوم باندې ضبطه کوم هغوی به دغه شان کې مرختې کولې. بهرحال الله تعالی وله لس زامن ورکړه. بیا وروسته نور هم پیدا شوي دي خو دغه وخته پورې لس زامن ورته الله تعالی ورکړه او په دغه وخت کې کشری زوی چې کوم دی عبدالله دا نور چې کوم و دا د موره دوه درې و دا یو پکې یوازې و عبدالله نورې خویندې د ډېر ودونه کړي. بهرحال خوب یې ولیده چې اوف یې بیا نظر دې پوره که نو ده سال راپاسېدو یو ګړی ذبحه کړو بله ورځ بیا خوب ویني د اوښ ذبحه کړو بله ورځ بیا خوب ویني. بهرحال خلک یې راجمع کړه چې زه څه وکړم خوب وینم زه څاروی ذبحه کوم بیا خوب وینم وایي تا څه منفته کړې وه وایي ما خو دا منفته کړې وه چې الله تعالی ما له لس زامن راکړو زه به یو زوی ذبحه کوم اوس په دغه پوره کې بل څه باندې نه خلاصېږي. نو دی ټیک ده بس لس زامن یې کم یو پکې ذبحه کو وراندازې پې وکړه وراندازې پې وکړه خسنې د عبدالله د نبی علیه الصلاة والسلام والد صاحب په نوم باندې راوخته او دې چونکې یوازې مو یو او د مکې خلک ډېر ډېر زیات خوښ او خوبصورت مو نوجوانو تر دې پورې بعض علماو لیکلي دي چې مکه مکرمه کې 200 نه زیات داسې جنکې وې چې هغوی دا خواهش لره چې زه د سره موږ دوی سره نکاح وکړو او هر چا به دا خواهش لرو چې موږ د سره نکاح وکړو. خوبصورت انسان لکه نبی علیه الصلاة والسلام د پلاروالۍ لپاره چې الله تعالی څوک منتخب کړی نو هغه به ښکلی ولې نه نو خلکو شور جوړ کړ چې نه دا مه ذبحه کوه بل څوک ذبحه کړه او د نورو ورونو یې هم دغه وکړو چېرې دا مونږ کې یوازې دی او دا مه ذبحه کوه. بهرحال پلار یې خو وایي چې نه بس د خسنه ده به سر راختې دا به ذبحه کومه. خلک ورته ډېر منت وکړو نو په دې مکه کې یو سړی و مغیره هغه
عبدالمطلب ته وی چې دلته یو کاهنه ده یهودانه مخکینی کتابونو علم ورسره دی هغه ته ورشه هغه به د علاج وکړي چې کله هغه ته ورغله نو هغه ورته وی چې ستاسو په شریعت کې ستاسو په دین کې ستاسو په مذهب کې د یو سړی دیت څومره دی دا ورته وی چې لس اوښان وای داسې وکړه چې لس اوښان راواله یو طرف ته لس اوښان کا او بل طرف ته د عبدالله کېنو او خسړی وکړه که خسړی په اوښانو باندې راوختو نو اوښان څه مخه کړه او که عبدالله باندې راوختو نو لس ورسره نور زیات کړه نو که بیا هم په عبدالله باندې راوختو نو لس ورسره